إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين، دا طول بادشاہ دا طول زبردست هغه رب العالمین سے تمام کائنات خالق و مالک دے. هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی. هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی. رب العالمین چې څه کوي، څه وخت چې کوي، څرنګه چې کوي، چا سره چې کوي کولی شي. د الله رب العالمین نه څوک تپوس نشي کولی. خو د الله رب العالمین په صفاتو کې یو صفت دا هم موجود دی چې وهم یسألون. دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي، خو هغه انبیا دي او که امت دی، خو هغه بادشاهان دي او که رعیه ده، د هر یو فرد به الله رب العالمین تپوس کوي. دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي
چې انسان په دنیا کې چې کم عمل کوي کم کار کوي رب العالمین د هغې نه ناخبره دی نه زما محترمو بلکې الله رب العالمین دا لیکل او موږ سره چې دا کراما کاتبین مقرر کړي دي دا د دې د وجې نه چې سبا انسان د خپلو اعمالو نه منکر نه شي ځکه په دنیا کې هم دغه حالات دی چې کم کس کم کار وکړي او په هغې کې ونیولی شي ګیر کړی شي نو سمدستي اولنی کار هغه دا کوي چې خپلو کارونو نه منکر کېږي نو الله رب العالمین مخې ته هم چې دا مشرک بنده ودرولی شي دا مشرک بنده به د خپل د شرک نه به انکار وکړي الله فرمایي والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله موږ خو په دنیا کې هېڅ قسم د شرک نه دی کړی الله رب العالمین به ورته د ده دا رجسټر د ده دا کتاب دا کراما کاتبینو چې کوم لیکل کړي دا به ورته مخې ته کېدي چې وګوره ستا دا ثبوت تا په دنیا کې په دې ټایم باندې دا کار کړی او په دې ټایم دې دا کار کړی او په دې ټایم دې دا کار کړی ځکه الله رب العالمین قرآن کې دغه نقشه موږ ته بیانه کړې ده ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا الله څنګه عملنامه ده دغه نه زما وړه ګناه پرېښې ده نه غټه خبره پرېښې ده هر څه یې په دې کې راحساب کړي دي نو زما محترمو د الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه دي په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام راته ښودلي دي او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلي دي چې په هغې باندې موږ عمل کولو سره د الله رب العالمین رضا او د هغه جنت به حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلي دي چې په هغې باندې اجتناب سره د هغې نه ځان ساتلو سره موږ د الله رب العالمین د جهنم او د هغې د قهر نه بچ کېدی شو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد دا مهمل او بیکاره نه دی زما محترمو بلکې الله رب العالمین زموږ د رهنمایي او د کامیابۍ دپاره پیغمبران راولېږل او دې پیغمبرانو ته دا وویل چې لاړ شه خپل امت د دې خبرې نه ویروه چې الله رب العالمین بخونکی مهربان دی او الله رب العالمین د نیکوکارو انسانانو دپاره نعمتونه جنتونه تیار کړي دي خو دا خبره هم یاد وساتئ چې ان عذابي لشدید د الله رب العالمین نیونکي د الله رب العالمین گرفت دا ډېر سخت دی او د دې خلکو دپاره الله رب العالمین جهنم تیار کړی دی د پیغمبران چې کله امت ته رالل نو ټولو کې اولنی دعوت چې پیغمبرانو امت له ورکړی دی هغه د الله رب العالمین توحید طرف ته ورکړی دی ځکه الله رب العالمین په قرآن کې په سورت شعراء کې فرمایي چې کوم پیغمبر ذکر هم کړی دی دا ویلي چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قومه د الله رب العالمین بندګي وکړئ د هغې نه ما سوا د بل هېڅ شي بندګي مه کوئ بیا چې کله هغه قوم کې چې بل کوم مصیبت موجود و هغې طرف ته بیا دعوت ورکړی د هغې نه بچ کړي دي ځکه زما محترمو ټولو کې اولنی منبع ټولو کې اولنی اساسي بنیادي رکن هغه ایمان دی زما محترمو ځکه الله رب العالمین فرمایي چې انسان دا په خسران او په تاوان کې دی خو مګر هغه کس بچ کېږي چې ایمان یې راوړی وي ځکه تاسو وګورئ مشرکین مکه ایمان نو راوړی حجونه به یې کول زکاتونه به یې ورکول کعبه به یې جوړوله هر قسم نعمت کارونه نیک نیک کارونه به یې کول خو ایمان یې نه راوړی الله رب العالمین ترې هېڅ هم قبول نه کړه ابو طالب ته وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هستي غوندې سره ملاتړ ولاړ و د هغې خیال یې ساتلو د هغې په هر مشکل کې به هغه سره ولاړ خو بیا هم ایمان نصیب نه شو ولې ایمان یې نه راوړی علما فرمایي چې دې ابو طالب ته ولې ایمان نصیب نه شو هغه د دې د وجې نه چې ده دا ملاتړتوب دا خیال ساتل دا د الله رب العالمین د رضا دپاره وینو کړي دا یې د خپل د دغه دپاره کړی چې یاره زما قومي دی زما ته وراره دی زما د رور زوی دی دې د وجې نه چې د ملاتړ کولو الله رب العالمین د دې د وجې نه ایمان ورته نصیب نه کړو ځکه زما محترمو علما همدغه فرمایي تاسو د احادیثو کتابونه وګورئ که کوم کتاب تاسو وګورئ په هغې کې ټولو کې اولنۍ خبره دا لیکلې چې خپل نیتونه خالص کړئ انما الاعمال بالنیات چې نیت د انسان خالص د الله رب العالمین رضا لپاره بیا چې انسان کوم قدم اخلي هغه قدم د هغه چې دی په میزان حسنات کې لیکلی کېږي زما محترمو د دې د وجې نه چې کله پیغمبران الله رب العالمین راولېږل هغه چې زمونږ په قوم کې
په مونږ کې چې کوم تکالیف او کوم مصیبتونه او کوم شرکیات او بدعات هغه طرف نه مونږ ویلو مونږ ته ویل چې دا کارونه مه کوئ دا کار وکړئ ځکه د لوط علیه السلام قوم کې بدفعلي وه د ایمان او د توحید نه بعد هغه دې طرف ته دعوت ورکړو شعیب علیه السلام په قوم کې ناب طول کې کمی و د ایمان وروسته دې طرف ته دعوت ورکړو ثمود علیه السلام صالح علیه السلام په قوم کې بدمعشي وه د ایمان وروسته دې طرف ته دعوت ورکړو هود علیه السلام په قوم کې دغه هم بدمعشي وه هغه هم چې د ایمان وروسته دې طرف ته دعوت ورکړو زما محترمو همدارنګه الله رب العالمین مونږ ته په آخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو هغه مونږ ته هر قسم د دنیا کې د ژوند تېرولو اوامر او نواهی دا راته وښودل چې انسانه که دا اوامر دې خپل کړل نو جنت طرف ته ولاړ شي او که دا اوامر دې خپل نه کړل نو جهنم دې ځای دی ځکه زما محترمو دا نن سبا چې په مونږ باندې کومه میاشت روانه ده دې ته ویل کېږي ماه رجب زموږ پښتنو په ژبه کې بزرګه میاشت ورته وایي په دې کې مونږ چې دی نو بعضې بدعات روان کړي دي هغه بدعات نه مونږ ته الله ښودلی دي نه مونږ ته رسول ښودلی دي او په دې میاشت کې چې کوم انسان نیک کار کوي الله رب العالمین هغه ډبل کوي او چې کوم بدي کوي هغه هم ورته سزا یې ډبل کېږي زما محترمو ولې الله رب العالمین مونږ ته باندې لوستل شوی آیات کې الله رب العالمین مونږ ته دا بیان کړ چې ای انسانانو الله رب العالمین په تاسو باندې چې کله اسمان او ځمکه پیدا کړې ده دا میاشتې 12 تقسیم کړې دي خو په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا د حرمت والا دي چې 3 پرله پسې دي او یو جدا دی هغه جدا میاشت دغه د رجب میاشت ده ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السنة 12 شهرا منها 4 حرم کال چې کوم دی 12 میاشتې 4 پکې د حرمت والا دي 3 متوالیات 3 چې کوم دی پرله پسې دي چې هغه ذوالقعده ذوالحجه او محرم دی والرجب الذي بین جمادى وشعبان او بل هغه رجب میاشت چې هغه د جمادى الاخیر او د شعبان په منځ کې ده نو دا د حرمت میاشت زما محترمو په دې کې ځان د ګناهونو نه وساتئ دې کې د بدعاتو نه وساتئ ځکه الله رب العالمین په دې آیات په آخره کې څه فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم په دې کې ظلم په ځان باندې مه کوئ هغه ظلم څه شی دی هغه زیاتې څه شی دی زما محترمو چې د دې میاشتو د حرمت خیال وساتئ جنګ جګړې پکې مه کوئ بد رد پکې مه وایئ د الله رب العالمین بندګي وکړئ د الله اطاعت پکې وکړئ قرآن کریم تلاوت پکې ډېر وکړئ د الله ذکر اذکار پکې وکړئ ځکه چې څونه ثواب په نورو میاشتو کې دی او په دې حرمت والا میاشت کې هغه ثواب په ډبل باندې ملاویږي زما محترم ځکه الله رب العالمین موږ د دې نه منع کړلو او بیا یې دا هم راته وویلې چې دا جنګ جګړې چې دی نه په دې میاشت کې بالکل مه کوئ ځکه الله رب العالمین ګوره قرآن کریم زموږ د هدایت لپاره نازل کړی دی په هغې کې هره خبره موجود ده اول راته دا وویلې چې فلا تظلموا فیهن انفسکم اوس یو کس راځي او په دغه میاشت کې په تا باندې چې دی نو زیاتې کوي تا باندې چې دی نو ګزار کوي تا باندې ډزې کوي نو ته به څه کوې ته به دا وایې چې یاره د حرمت والا میاشت ده زه پس پرې چې ما ووژني نه الله فرمایي ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام جنگ په دې کې ډېر لوی دی زما محترمو جنگ به پکې نه کوي خو بیا الله فرمایي چې څوک په تا باندې تجاوز کوي نو دغه شان تجاوز ته مو سره وکړه خو ولا تعتدوا زیاتې به ورسره نه کوې هغه دا نه چې هغه تا باندې یو ډز کړی ته ورته چې دی نه نیولی دی پوره چارجر پې ختموې یا هغه در باندې یو ګزار کړی ته پې چې دی نو پوره هر څه راغورځې نه زما محترمو داسې زیاتې الله رب العالمین نه کوي چې څومره هغه تا باندې زیاتې کړی دی هغه عمره زیاتې به ته مو وکړې زما محترمو ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مشرکینو به دې رجب په میاشت کې 2 کارونه به کول یو ته ویل کېږي فرع او بل ته ویل کېږي عقیره او د دې د وجې دې 2 کارونو ته دیو چې دی نو د رحیبیه نوم ورکړی فرع څه ته ویل کېږي فرع دې ته ویل کېږي زما محترمو چې د جاهلیت په زمانه کې به یو
زناور لنګه شوله اوښ به و غوا به وه چیلۍ به وه د هغې اولنی بچی و اول ځل به چې لنګه شو اولنی بچی و دیو به څه کوو دا به د بابا په نوم باندې به حلالو بابا په نوم باندې به وقف کوئ دا زمونږ دپاره روا نه دي او دویمه عتیره څه ته ویلی کېږي دیو دا عتیره د رجب میاشت دپاره ساتلې وه چې یاره د رجب په میاشت کې به د بابا په نوم باندې به دا زناور زه حلالوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د جاهلیت د زمانې کارونه دي لکه نن سبا موږ هم دا ښکار کوو د رجب په میاشت کې چې دی دا زبرګه میاشت ده روجې پکې نیسو هغه شپه باندې عبادتونه کوو د هغې په سبا باندې بیا راپاڅېږو څه کوو روژه نیسو عبادتونه کوو زما محترمو دغه خبرې چې دی نو دا څه شی دی د بدعات سره تعلق ساتي دا بدعت دي دی باندې نه موږ ته الله حکم کړی نه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی او ځکه الله رب العالمین بیا موږ ته فرمایي چې حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به هغه چې د غیر الله په نوم باندې اواز وشي نو هغه په څه دی حرام دی دلته دغه د غیر الله په نوم باندې اواز زما محترمو چې ما تاسو ته وویلې چې کوم کار کوو چې اخلاص پکې د الله رب العالمین رضا پکې نه هغه الله نه قبلوي دلته موږ څه کوو موږ دیګ چې ورکوو موږ چې خیرات کوو هلکه وایي د زبرګر میاشت ځکه خیرات کوم د الله په نوم خو نه شو د زبرګر میاشت په نوم باندې تا خیرات وکړو الله څه فرمایي چې وما أهل لغیر الله به هغه څه چې اواز وشي د الله نه ما سوا بل څه باندې هغه څه شی دی حرام دی د دې د وجې نه زما محترمو په دې میاشت کې لږ ځان ساتل پکار دی د داسې خبرو نه هغه دعوت خو پرېږده خوراک هم د هغه شي حرام دی چې هغه د الله رب العالمین د نوم د ما سوا په بل کوم باندې هغه تعالی راوړل چې یاره دا څه شی دی وایي زبرګه میاشت ده دا د هغې خیرات دی دا واخلئ تاسو به کتلي که نن سبا دا خبرې کېږي وایي د زبرګې میاشت خیرات دی دا واخله زما محترمو د دې نه الله رب العالمین او پیغمبر موږ منع کړي یو نو چې کوم شی د الله رب العالمین منع کړو او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې ته اشاره کړې ده ځکه هغو ته پته وه چې وروسته زما د امت کې به داسې بدعات داسې کارونه به رایج کېږي چې هغه نه زمونږ ما وینا کړې ده او نه زما رب العالمین وینا کړې ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد یو انسان داسې یو کار وکړي چې په هغې باندې زما حکم موجود نه نو هغه څه شی دی مردود دی بل روایت کې دی چې من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد یو انسان داسې یو کار کوي داسې یو عمل کوي چې په هغه عمل باندې زموږ حکم موجود نه زموږ امر پې موجود نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مردود دی او الله رب العالمین موږ ته دا فرمایي چې عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه یو انسان به محنت وکړي کوشش وکړي تاسو وګورئ چې په دې رجب په میاشت کې چې کوم دا خیرات کېږي په دې خیرات باندې موږ څونه ښه پیسه لګوو هر سړي ته دعوت ورکوو که هغه غریب دی که مالدار دی کورونو ته ورپسې وړو ځان ستړی کوو خو الله وایي چې عاملة ناصب عمل کوونکي به خو هغه بې ځایه عمل دی تصلى نارا حامیه په داسې خلکو باندې به زه د جهنم اور بلوم وایي لمبه کوم به په هغې باندې دغه بدعاتو نه زما محترمو ځان ساتل پکار دی ځکه یو وخت یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایي چې د الله رسوله د جاهلیت په زمانه کې ما یو نظر کړی چې پلاني سي کې به زه چې دی نو قرباني کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هل كان فيه وثن من اوثان الجاهلیه يعبد آیا هغه ذکر ثبوت موجودو د جاهلیت په زمانه کې چې خلک به ورته دغه کولو عبادت به کولو هغه چې نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هل كان فيه عيد من اعياد آیا په هغې ذکر سختر به اوسه میله به لګېدله چې خلک به راغونډېدل او دغه به یې کولو هغه ورته چې نه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوف بنظرک او خپل نظر پوره کړه فانه لا وفاء لنظر في معصیة الله ځکه په نظر کې پورهوالی په د الله رب العالمین په معصیت کې نشته دی یو نظر تا کړی دی او هغې کې د الله رب العالمین معصیت دی د الله رب العالمین نافرماني ده هغه نظر زما محترمو نه کېږي
او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورو فرمایي موږ باندې دومره مهربان او رحیم دی یو انسان داسې یو نظر کړی دی چې د هغې طاقت نه وي هغه نظر هم نه کېږي خو بیا به څه کوو د دې کفاره څه شی ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قسم کفاره دې ورکړي زما محترم د قسم کفاره الله رب العالمین موږ ته بیان کړې ده چې 3 ورځې روجې دي یا 10 مسکینانو ته خوراک ورکول دي او یا غلام آزادول دي دا 3 خبرې موږ ته الله رب العالمین کېښودې نو دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین چې موږ ته فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم ظلم په خپل ځانونو باندې په دغه میاشت کې مه کوئ مه ځان ستړی کوئ موږ په ځای کې دا خبره کوو چې وګوره که نه خیرات ته مې منې کوي وګوره که نه زه د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کوم دا خرچې نه مې منې کوي نه زما محترمو خرچې کول دي خو دا خرچه چې موږ ته الله امر نه دی کړی پیغمبر پې امر نه دی کړی دا هسې بې ځایه دي زما محترمو الله رب العالمین فرمایي هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ایا داسې خلکو خبر درنه کومه چې د هغو اعمال برباد دي او دوی د دنیا کې کوشش کوي محنت کوي په دې خبره باندې چې یاره زه خو ډېر ښه عمل کوونکی یم زما محترمه یو واقعه درته بیانومه شیطان ډېر خفه یوه ورځ ناست و چې کومه ورځ باندې الله رب العالمین د توبې او د استغفار آیاتونه را نازل کړل نو د ده په ډله کې یو کس و هغه ورته چې مشره ولې خفه یې هغه ورته چې یاره ټوله ورځ محنت او کوشش وکړو دا خلک ګمراه کړو دا انسانان خو یو آیات او یو حکم الله رب العالمین را نازل کړی دی چې هغه دا انسان ووایي زموږ ټوله خواري لاړ شي برباده شي چې شی دی توبه وباسي استغفار ووایي الله ته صبر سجود شي زموږ ټوله خواري برباده شي کس چې ونو د شیطان باندې ډله کې چې کوم ناست و د دې چیله هغه ته یې باشله دا څه خبره ده دا خو وړه خبره ده دومره سوچ پکې کې دومره ځان خفه کړی دی داسې به وکړو چې دغه د ګناه کار دا د بدعاتو کار دا به دته د ثواب په نیت باندې به ورپېښ کړو نو دا به څه کوي دغه ګناه کار پکې خو د ثواب په نیت به یې کوي لکه الله رب العالمین سره د شیطان وعده کړې وه چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین ای الله دغه غلط کارونه دا د بدعاتو د رسوماتو کارونه دا به زه دته لکه د ښایسته کومه د حلوا په شان دې به د ښایسته کومه ولأغوینهم اجمعین او ټول به ګمراه کومه یو به مانه پاتې نه شي الله رب العالمین د څه وایي الا عبادك منهم المخلصین زما نیکوکار بندګان به هغه ورته نه بچ کېږي اوس زما محترمو ځان سره په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې آیا د الله رب العالمین هغه نیکوکار بندګانو کې موږ یو که نه یو ټیک ده زما محترمو چې کوم یو کار هم کوو کوم یو عمل هم کوو اول دا سوچ وکړو چې په دې باندې موږ ته الله حکم کړی دی او که نه دی کړی پیغمبر راته حکم کړی دی او که نه دی کړی که چېرته وي موجود وي وکړئ که نه موجود نو زما محترمو فهو رد هغه مردود دی هغه زموږ د قابل د قبول نه دی هغې باندې موږ د ثواب نه ملاوېږي الټه جهنم په باندې موږ باندې بیا وګرمېږي زما محترمو د الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د رجب میاشت کې چې کوم بدعات دي کوم رسومات دي د هغې نه د الله رب العالمین موږ وساتي او الله رب العالمین موږ په هغه کارونو باندې روان کړي چې هغې باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. زما محترمو په دې رجب میاشت کې مونږ بعضې بدعات رایج کړي دي. هغه څه شی دی؟ ټولو کې اول هغه صلات الرغائب، مونځ کول دي د ورک شوي شیانو. هغه دا دی مونږ د ځانه حدیث جوړ کړی دی چې رجب شهر الله و شعبان شهري و رمضان شهر امتي. رجب چې دی دا د الله رب العالمین میاشت ده او شعبان زما ده او دا رمضان زما د امت میاشت ده. زما محترمو دا د ځان نه علما فرمایي چې دا آیات حدیثونه مونږ د ځان نه جوړ کړي دي. هغه دا دی چې د رجب میاشت کې چې کوم اولنی زیارت راځي په هغه اولنی زیارت باندې مونږ څه کوو؟ روژه نیسو او بیا د جمعې د ورځې بیا خیراتونه مونږ شروع کړي. زما محترمو ولې؟ وایي دا مونځ دی او دا په دې کې ثواب دی او دا زبرګه میاشت ده. زما محترمو د داسې خبرو نه مونږ چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي. بل بدعات چې مونږ په دې میاشت کې کوو هغه د یو څو ورځو مخصوص روجې دي. رجب په میاشت کې پلانې ورځ روژه ونیسه ډېر ثواب دی پکې، پلانې ورځ روژه ونیسه ډېر ثواب دی پکې. زما محترمو دغه ټول احادیث او دا روایتونه مونږ د ځان نه جوړ کړي دي. دا ټول بدعات دي تر دې پورې چې مونږ یو نوی بدعت په دې میاشت کې دا رایج کړی دی چې یاره په دې کې معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی په 28مه شپه باندې او په دې کې چې کوم عبادت وشي د هغې په سبا باندې چې روژه ونیولی شي وایي د دې ډېر ثواب دی او ډېر اجر دی. زما محترمو که ثواب وی د صحابه کرامو نه کوم خبره را نقل شوې وي د هغو عبادت به پکې موجود وي، خو دا صرف هغه خبره ده چې شیطان د الله رب العالمین سره چې کومه وعده کړې وه چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. الله دا د بدعاتو او دا د ګناهونو کارونه دا به زه ستا دې انسانانو ته ستا دې بندګانو ته ښایست او د ثواب په نیت باندې به پیش کوم. دوی به د ثواب په نیت باندې کوي او د هغې نه بیا توبه ده وباسي. ولأغوینهم اجمعین. خو الله فرمایي چې الا عبادک منهم المخلصین. زما نیکوکار بندگان هغه ستا د دې وسوسې ستا د چلونو نه بچ کېږي. هغه نیکوکار بندگان څوک دي زما محترمو چې کوم کار کوي په هغه یې اول تپوس کوي چې یاره دا موجود دی په دین کې او که نه. خو نن سبا الله دې معافي وکړي ملیان هم ډېر شوي دي د ځان نه خبره کوي. امام شافعي رحمه الله یو ځای کې د هغه د 100 تپوسونه وشو، د 3 تپوسونو جواب یې ورکړو، نور ورته چې ماله نه راځي. چا ورته وویل چې ته څنګه امام یې چې تاله دا جوابونه نه دي؟ هغه دا هم علم دی چې کوم شی تاله نه درځي ورته وایي چې ماله نه راځي. د ځان نه بې ځایه د هغې فتوا ورکول د هغې جوابونه ورکول دا هم زما محترمه ګمراه کوي دا انسان. مونږ څه وایو؟ زمونږ په نیت باندې دا خبره رایج ده مړه بس نیک عمل دی کومئ که ثواب و خو صحیح ده او که ثواب نه وه ګناه د امام په سر باندې ګناه د مفتي صاحب په سر باندې داسې وایو که نه وایو؟ خو الله رب العالمین څه فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. یو انسان د بل انسان بوج نشي اوچتولی، ګناه یې نشي اوچتولی، خپله ګناه به خپله اوچتوي او بیا به د قیامت په ورځ باندې دغه ارمان کوو انا اعطانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. ای الله ما خو دنیا کې د دې مفتي صاحب د دې امام صاحب د دې عالم صاحب خبره منلې وه خو ده خو زه خو ګمراه کړم د سمې لارې نه. او شیطان هم بیا دا وایي چې ما خو تاسو صرف لږه شان اشاره درکړې وه او تا زما دعوت قبول کړو، نه به دې قبلوو که نه نو نن ما مه ملامت کوه، نن ځان ملامت کړه. ولې الله پیغمبر نو رالېږلی، ولې الله کتاب نو رالېږلی، ولې الله رب العالمین حدیث نو رالېږلي چې په هغې باندې دې عمل کړی وی او ځان دې بچ کړی وی. نو زما محترمو په دې میاشت کې دا د حرمت میاشت ده. عبادات، دعا، ذکر، اذکار، قرآن کریم تلاوت د دې اجر ډېر دی. او دا کوم بدعات چې موږ رایج کړي دي روجې نیول بې ځایه
روژه نیول د زیارت د ورځې، روژه نیول د پیر د ورځې، روژه نیول د میاشت کې 3 ورځې چې ایام بیض ورته ویل کېږي، د دې اجر او ثواب شته. خو تاسو ته ما اول ویلې چې دا ټولې خبرې د انسان د زړه سره تعلق ساتي، د اخلاص سره تعلق ساتي. که ستا په نیت کې اخلاص موجود وي، د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین د پاره موجود وي، نو ان شاء الله الله په دې میاشت کې هم تعالی اجر او ثواب درکړي. خو چې ستا په نیت کې دا و چې یاره زبرګه میاشت ده او یو روژه پکې ونیسم چې الله اجر راکړي، نه دې باندې نشته. یا دا وایو چې یاره 28مه شپه ده او په دې 28مه شپه کې ډېر اجر او ثواب دی په دې زبرګه میاشت کې، راځه یو روژه به ونیسم، راځه دا خیرات په دې زبرګه میاشت کې وکړم. دا ستا د زړه سره تعلق ساتي، ستا د نیت سره تعلق ساتي. زما محترمو په دې کې اجر او ثواب نشته. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین موږ د دې بدعات او د دې رسوماتو نه مو ساتي، او الله رب العالمین دې هغه اعمال موږ صادر کړي چې سبا زموږ د نجات او د جنت د تلو ذریعہ ګرځي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا